شپېته زره کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غساني کوله، دا یې مشر و. نو شپېته زره دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2 زره کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر را ورسېدو، وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړ او په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغون کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو، صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته لېږلي وو. په ټولو پسې سوال جواب وکړو، زر تر زر تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلو مال مشوره راکړئ. هرقل بادشاہ 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 2 زره کسان یو، زه څه وکړم ماله مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره و. قرآن وی وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره و. په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو، مدینې منورې کې مورچې جوړو، شام پرېږدو. وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی، نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي، نو شام پرېږدو، مدینه منوره کې مورچې جوړو، هغه سنبالو، هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته وی کېنه، زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله، ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پرې موږ ورکړي دي، او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی، او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي، نو اول به مونږ ختموي، مونږ پسې به دلته ګرځي، زمونږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. وی ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمانډ په دغه وخت کې کو، د فوج مشر دی و. امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خود د فوج کمانډاني او مشري چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله، او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید ته